یهود نصارا او دلتا خاص قسم یهود یعرفونه پیجنی نبی علیہ السلام کما یعرفون ابناءهم سنگ چی خپل زامن پیجنی دسر پیغمبر خدا دے پیغمبرائی کی ورطا یقین حاصل دے لکه سرنگی چی سڑے پا زرو کسانو کے لیو سڑی زوی ولاڑی وغا پیجنی دک کسی دا یہود دا پیغمبر خدا پا پیغمبرائی بانی دک کسی واقف دی یو موقع کی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ عبداللہ ذو السلام رضی اللہ عنہ تا اویلی چی قرآن دا خبر کئی چی یعرفونهم کما یعرفون ابناءهم ناغیل دا رشتی آوی قرآن زما د خپل زوی په باره کې شک کې دی شي عبدالله ذو السلام رضی اللہ عنہ ورته وایي یهودی عالم دی او زبردست مخلص مسلمان شوی دی چې زه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام خپل بچی په باره کې مې دا شک او شبهه کېدی شي کېدی شي مور اغلا کړي او د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم په باره کې مې داغه د نبوت په باره کې مې هیڅ شک نشته حضرت عمر را پاسې نو اثر ولا خپل کو اثر ولا خپل کو ویل داسې دماغ پکار دی وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ او یقیناً یو ډله د دې اهل کتابونه لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ پټوي حق لرا وهم يعلمون او حال دا دی چې دوی ښه پوهېږي دلته هغه علم څه دی هغه علم د تحویل د قبلې دی چې په پخکنو ټولو کتابونو کې دا خبره پرته وه چې پیغمبر آخر الزمان به دو قبلو ته مونځ کوي الحق من ربک اے پیغمبره حق ستا د رب د طرفه دی اگر خبر حق دا جستا ربی وی فلا تکونن من الممترین مکی گتر شک کونکونا پا دے خبر کسی شکو نکی دا یهود و نسوارا ٹول چی سوئی دا گڑی وڑی خبری کئی وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا اللہ رب العزت فرمائی وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ دا ہر یو دا پارا قبلہ دا دا یہود زانلا قبلہ دا دا پیرنگیانو زانلا قبلہ دا مومنانو ستاسو زانلا قبلہ دا وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ دا ہر یو دا پارا چکم دے یو جہاد تے نو وجہتن مواجہتن دا ټولو مانا یو دا مانا قبله دا هو مولیها چې دا هر یو مخکون کې د خپل قبله تا فاستبقوا الخيرات پس وړاندې شئ تاسو نیکو په دې وخت مه خرابوئ چې یو وایي زما قبله غوره ده او بل وایي زما قبله غوره ده او په دې کې لګیا یو شپه ورځ لګیا وي ټیم مه خرابوئ د دې په ځای باندې نیکو طرف ته وړاندې شئ او سبقت وکئ او نیکۍ ډېرې کئ اینما تکونو یأت بکم الله جمیعا کم ځای کې یم چې تاسو یئ په د ځمکې په کومه حصه کې تاسو یئ یأت بکم الله جمیعا راتلبو کی اللہ پتا سبان دی ٹول ٹول بخفل مخیط حاضر کی ان اللہ علا کل شیء قدیر یقیناً اللہ پا ہر یو سیز باندی طاقت وردے دا چی مدینہ منورہ کے انو حکم ورتاوشا چی پیغمبرہ دا بیت المقدس نا او دا مسجد اقصانا کعبی تراوارا
اوس دا حکم صرف مدینه کې چې سړی نګرې او کنه دا حکم عام دی که پیغمبر په سفر کې او که په حضر کې که په مدینه کې او که ځمکې په بله حصه کې څنګه دی عام دی او دا عام ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام او دا کم ځای نه چې ته وځې په سفر باندې نو واړه خپل مخه طرف د مسجد حرام ته وانه للحق من ربک یقینا دا تحویل د قبلې دا خامخا حق دی د جانب د ربستانه وما الله بغافل عما تعملون نه دی الله نه خبر داږي نه چې څه کوئ دا سخت وعید دی سخت ومن حيث خرجت د کمی خاریې نه چې ته وځې فولي وجهك شطر المسجد الحرام واړه خپل مخ لره طرف د مسجد حرام ته وحيث ما كنتم او کوم ځای کې اے مؤمنانو چې تاسو یې د ځمکې په کومه حصه کې تاسو یې په سفر کې یې د یو ښار نه وځئ بل ښار ته فولوا وجوهکم شطرا واړوئ خپل مخونه طرف د مسجد حرام ته دا څه دپاره دا حکم الله وکړو لئلا یکون للناس علیکم حجه دې دپاره چې نشي د خلکو دپاره په تاسو باندې څه دلیل چې پیغمبر خدا یو قبلې ته مونځ کړی وی یهودو به تورات راغیسته او خلکو ته به یې ښوده چې راشه په تورات کې هغه پیغمبر آخر الزمان به 2 قبلو ته مونځ کوي فرنګیانو به انجیل شریف راغیسته او تا ته به یې ښوده چې راشه پیغمبر آخر الزمان خو هغه دی چې دواړو قبلې ته مونځ کوي دی خو 2 قبلو ته مونځ نه کوه نو ځکه الله وفرمایل چې لئلا یکون للناس دې دپاره چې نشي د خلکو دپاره د یهودو نصاراو دپاره علیکم حجه په تاسو باندې دلیل چې تورات او انجیل د شپه راوالي الا الذین ظلموا منهم مگر هغه کسان چې ظالمان دي په یهودو نصاراو کې د ظالم او د بې انصافه بکواس نه ختمیږي که تا هغه ته هزارها دلایل وې بیا په خپل جهالت باندې تا سره به لګیایي نو د ظالم او د بېدینه چې په دې یهودو نصاراو کې دي هغې جواب نه کړي یا پرېږدئ وخت پې خپل مخ خرابوئ فلا تخشوهم ما یریږئ د دوی نه واخشوني ما نه ویریږئ ما نه ویریږئ او الله فرمائی کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون دا فرمائی اللہ رب العزت چلے اللہ یکون للناس علیکم حجہ الا الذین ظلموا داگین ختمی گی ما یری گئی داگینا مانا یری گئی او وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ دا تحویل دا قبلے میں دے دا پاراو کو چستاسو بانی خپل نعمتون پورا کم خپل نعمتون در بانی پورا کما دلتبار لکی نعم اللہ کثیر واعظمها نعمت الاسلام دا طولنا دا اللہ نعمتون بیشمار دی و دا طولنا لوی نعمت دا اللہ نعمت اسلام دی وإتمامها بمواصلة التشريع والعمل به إلى نهاية الكمال وكان ذلك في حجة الوداع بعرفات حيث نزلت آية نبي عليه السلام چکل حجة الوداع آخری حج کو پا اسلام کے دا نبی علیہ السلام دا رنبنے حجم و دا رستنیم دے خو حجة الوداع ورتزکوی چی دین رستو پیغمبر اسلام چراغے نو دی جہانی پانی نا رسخت شو
اتیا ورځې بعد د دې جهاني پانی نه رخصت شو وفات شو. اوس بعضې خلک دې قهر باندې اخته شوي زه اریان یم څوک وایي مړ دی پیغمبر هغه څوک وایي ژوند دی. نو دا یو ته مماتي و یو بل ته حیاتي وي دا لا پکې بل نوم پیدا شو. یاره خو زه دې مولیانو ته اریان یم چې الله تاسو ته هدایت وکړه ولې د عوام په دې دغه کې اچوئ چې پیغمبر خدا وفات دی که وفات دی. دا خبره خو عمر هم کوله تورې نه ایستلې وه او بیا مسجد نبوي کې ګرځي که چا وویل چې پیغمبر خوا مړ دی دا سر وله پرې توره وه. ابوبکر صدیق رضی الله عنه راغی عمر ته ویل کښېنه هنې کښېني د جومات یو طرف ته ودر او تقریر شروع کړو او آیاتونه یې وویل. عمر وایي چې دا آیاتونه ما واورېدله لکه ګویا کې چې دا ته اوس ګینې نازل شو زما ذهن نه وتي و زه خپل ټینګ نه کړی شوم ایسته په ځمکه کېناستم او د پیغمبر خدا الفاظ دي د پیغمبر خدا په موت باندې مې یقین راغی او زموږ داسې یاران شته چې اوس د پیغمبر خدا په موت باندې اوس هم یقین نشته. دا د عمر نه لوی پرهیزګار دي. دې شکلونو ته مو ګورو دی دغه ته وګورو تاسو د عمر سره تاسو دا کوئ هغه وایي زه خپل ټینګ نه کړم او پیغمبر خدا په مرګ مې یقین راغی او ستا د پیغمبر په مرګ باندې یقین نه دی. که ته وایې د عالم برزخ زندگی نو زه وایم د پیغمبر خدا د عالم برزخ زندگی دا زارها زله غوره ده د نورو خلکو نه خو د عالم برزخ ده جي د دنیا نه ده. د دیو ځان له خپله بزرګي ثابتوي په دې چې دا حیاتیان ورته وایي. څنګه وایي ما ته بله ورځ پیغمبر خدا راغلی او دا یې راته وویلې او دا یې راته وویل لکه زمونږ خو د پیغمبر خدا نه بیا به ګیله راشي چې دی چېرته بدعتي دی په هغه پسې ګرځي او هغه څه ملاقاتونه کوي د سنتو دشمن سره چې د هغه د سنتو دشمن دی نو هغه سره چې کوم دی ملاقاتونه کوي او څوک چې د سنتو پاسداري کوي نو هغې سره نه کوي. نو دا قسم خبرې دا د خپلې بزرګۍ دپاره چې زما ته خلک لوی بزرګ ووایي چې پلانی صاحب خو رسېدلی دی که نه دا رسېدلی دی د څه نه خالي نه دی مالاو خود د څه نه خالي نه دی دې کې شک نشته. نو ځکه وایي وليتم نعمتي علیکم ولعلکم تهتدون چې خپل نعمتونه باندې پوره کم. ما د حجة الوداع خبره کوله نبی علیه الصلاة والسلام سوره مائده کې به راشي نبی علیه الصلاة والسلام دا آیات هلته ولستو اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورزیت لکم الاسلام دینا. دا آیات ولستو ستاسو دین مې د نن نه مکمل کو په دې کې څه شی پاتې شوی نه دی چې بدعتي به پکې د ځانه یو پرزه ولګوي. داسې یو سړی وایي ولا تغترر بأحبي ولا تغترر برواج أحكام برواج أحكام الهوى لا تغترر برواج أحكام الهوى. مدو کا کېږه په دې چهل پهل د دنیا. اترى النبي آتى بشرع ناقص والله أكمله بنص المائدة. اترى النبي آتى بشرع ناقص ایستاسه خیال دی چې پیغمبر خدا دا شریعت او اسلام نیمګړی راوړی ته پکې رضا شپې تږدي لا ولا تغترر برواج احکام الهوى فرواجها عند العقول کاسدا. د دې دنیا دا چهل پهل دا کلمنو خلکو په نسبت باندې کوټه دی دا ورته شی نه ښکاري. اترى النبي آتى بشرع ناقص
واللہ اکملہ بنص المائدہ تا دا گنی چی نبی علیہ السلام دا دین نمگوڑے روڑے زماری پا خدای قسمی چی اللہ پا آیات دا مائدے بانی دا اسلام پورا کرے دے دونا چاہتا جت نشتا دا خود منگا بدقسمتی دا چی منگا منز دا رسول اللہ دا قرآن دا خودنی مطابق کو روجہ دا دی کو حج دا دی کو او زکاة دا دی وکو او دا کو او نور خود زمان خپل اخوا خدانو دا انگریز سمنگا دیر زیاد غلامان پاتی شوینم دا قبر آل خی دا قادر دی خلقو حالانکہ دار ظلم قانون دا دین دوی ظلم سدے چر پدے کے رشوتون دی دیکھ دوی ظلم سدے چی پدے کے شراب نوشی دا پدے کی سود خوری دا او دا کا سود پا نتیجہ کی منگنن غلامانی دا یہودو او دا امریکی دا ورد بینک او دا ایمف دی منگا غلامان شیو نو زکوائی وَيُزَكِّيكُمْ پاکی اللہ تاسو لرا ستاسو اخلاق ستاسو آداب دا اللہ ٹکئی عقائد وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابُ او تعلیم بدر کئی تاستا پیغمبر دی کتاب والحکمت اور سنت طریقو خبلو وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ واقعی بتاسو پا خبرو چی تاسو دینا پی مخی نپوئی دائیم بعضی خلق ہوئی چی نبی علیہ السلام تا اللہ عرص خود لی پیگی نو وعلمک ما لم تکن تعلمنا دا پیغمبر خدا عالم الغیب ثابت والغواری نو منگوائی دا آیات مرسو آیا چی تو پیغمبر تا اللہ وی چی تما پوا کڑے پا خبرو چی تا پی پوا نوی او دے کہ دا غیب خبری نو بیا خبیتا تم خود لی وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ پوکای تاسو اللہ پا خبرو چی تاسو پی پویا نوئی کہ دی مانا دائی نو دا آغاز مانام دکا دا فَاسْكُرُونِي پس یادوئی ما لرا ما یادوئی اسکرکم زبتاسو یاد کما وشکرولی او تاسو شکریہ ادا کوئی زما د نعمتونو ولا تکفرون نا شکری مکوئی زما د نعمتونو نا شکری بنا کوئی دا ذکر دا اللہ پو عالم کی دا سدے لکا روح بدن کی پا کائناتو کے دا اللہ ذکر دا سی حیثیت لری لکه زمانگا استاسو پا بدن کی چا روح کم حیثیت لری پا بدن کی چی روح اینو روح بدن دے او کنی بیا بوٹای دا زر بیا پا خور کی بندوئی کنا دنیا با پا مخر آوالی تقصد عالم دے دا دی وجنا بے شمار احادیث دا ذکر پا بارکی محدثینو مفسرینو ذکر کری دی او نبی علیہ السلام نے مرگرے تپوس کی جماع تراسی وزیپا و خایا چی اللہ تعالیٰ میں معاف کی نو آگا ویلتا کا وزیپا دا چی تا تا مرگ راشی و خلدی و ذکر باندی لوندی تک دا دی وجنا ذکر بکاوئی زچ دی وجنا کم زا ختم قرآن کوم یا ختم بخاری کوما زا آغا خلقو تا وزیپے ورکو او وزیپے دا نورکو ملا جعلی و مصنوعی پیران چی ورکلی بخاری نے ورکو چاہلکا دا وزیپا بکوئی پیغمبر خدا ویلی دی کہ دون پیدی دی دا وزیپا بکوئی دی کہ پیغمبر خدا ویلی دون پیدی دی دا سی والا ورکو ما بہرحال یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء
ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. دا الله رب العزت خپل بندگانو مومنانو سره خطاب کوي، आवाज ورته کوي چې یا ایها الذین آمنوا. تاسو ما بلور زویلیو چې دا یا ایها الذین آمنو خطاب خاص دی، او د چا په حواله مې درته ویلیو چې هغه محمد علي صابوني رحمت الله علیه دی، اوس وفات شوی دوه درې هفتې کېږي. هغه په حواله مې درته ویلیو په صفت التفاسیر نه چې 88 ځای اتیا ځایونو کې الله مومنانو سره خطاب کوي یا ایها الذین آمنوا. مخکې تاسو یې کړی دی که نه؟ زه خبرې هسې کوم پته ولګي تاسو نه یادوئ. ځکه وایي یا ایها الذین آمنوا، ای ایمان والو، استعینوا بالصبر والصلاة، امداد حاصل کوي په صبر کولو سره او په مانځه سره. کله مشکل راغی، کله مصیبت راغی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم راځي د بخاری حدیث دی، اذا حزبه امر، کله به چې نبی علیہ السلام تر خفګان یو خبره مخې لراله نو بادر الی الصلاة، منډه به یې کړه په مانځه به ودرېده. او کله کله به بلال ته ویل چې بلال اذان وکړه، اقامت وکړه، فإن قرة عین لی فی الصلاة، زما د سترګو یخوالی په مونځ کې دی. استعینوا بالصبر والصلاة، تعاون او امداد حاصل کوي په صبر کولو سره او په منځونو کولو سره. ان الله مع الصابرین، یقینا الله د ثابت قدمو سره دی. دا الله معیت دا د صابرانو خلقو سره دی. ان الله يحب الصابرین هم راغلی دی. دا الله تعالی مینه ثابت قدم او صابرانو خلقو سره ده. صبر کوي په طاعاتو باندې، صبر کوي د ګناهونو نه، صبر کوي په مشکلات او مصیبتونو باندې. درې قسمه صبر دی. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، موایې د هغه چا په باره کې چې ووجلی شي په لار د الله کې مړي، ایته مړه مه وایئ. دا جهادونه کېدل، د احد غزا وشوه، اویا تنه صحابه کرام په شهادت ورسېدل. خلک ویل پلانې مړ شو، زنانه تې پاتې شوه، پلانې مړ شو، بچی تی پاتې شو، پلانې مړ شو، پلانې مړ شو. الله فرمایل دا ټکی مه وایئ چې مړ شو، دا هیبت تواری کوي ستاسو پړونو باندې. داسې وایئ چې شهید شو. دا څه شو؟ شهید شو، شهید. او شهید مړ نه دی، شهید ژوندی دی. بل احیاء، بلکې دا ژوندي دي. نو په دې ژوند باندې ژوندي دي، نو که په دې ژوند ژوندي نو تا د هغه بیبي چاله څنګه په نکاح ورکې؟ د هغه مال څنګه په وراثت کې تقسیمي؟ نه، احیاء عند ربهم، بل ذکر راځي د الله سره ژوندي دي، په برزخ کې ژوندي دي. ولکن لا تشعرون، لیکن تاسو د هغې د ژوند په کیفیت نه پوهېږئ چې څنګه ژوندي دي. حدیث کې راځي دا
نبی کریم فرمائی چې شهیدان دا د شنو طوطیانو په ججورو کې ناستی، یعنی په فرنٹ سیټ کې د ښایسته مزیدار هلیکاپټر کې په فرنٹ سیټ کې ناستی. دا ججوره د فرنٹ سیټ ترجمه وکړه. او دا ټوله ورځ جنت ته الوزي او په جنت کې سیل او آرام کوي، او شپې لا د عرش عظیم لاندې قندیلونه دي، یعنی ګراجونه دي، راځي او هلته بیا هلته کیني او سار بیا جنت ته الوزي. حضرت جابر ته نبی علیہ السلام فرمایل چې جابر ستا پلار الله راوغوښته او مخامخ یې ځان ته کېښو، کفاحه مخامخ یې ځان ته کېنو او ورته ویل چې عبدالله څه غواړئ وایه. وایي ستا پلار ورته ویل چې یو ځل بیا شهادت غواړم، چې دا مزه یو ځل بیا وسکم. شهید د شهادت په وخت کې چې کومه مزه حاصلیږي چې دا یو ځل بیا وسکم. نو الله ورته ویل چې عبدالله د آخرت په ګاډي کې ریوس ګیر نشته، چې دنیا څوک راشي نو واپس نشي تللی، مخې ته به ځئ، مخې ته به ځئ، شاته به نه راځئ. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ خامخا بمنگا ازمائش کو پتا سو باندې امتحان بم الو بشیء من الخوف په یو څیز سره د یارینا، یاری او ترحې به در باندې راولو د دشمن د طرفه، د کافرو د طرفه. والجوع او دارنګې ولږې به در باندې راولو، ولږه تنده به راځي، مالی ضرب کاری سبا مخامخ کیږي. ونقص من الاموال او په کمی د مالونو سره، کله به د مال کم شي، څاروي به دې مړه شي، څاروي به دې بچي رانه وړي. والانفس او په کمی د نفسونو سره چې ستا په متعلقینو کې به ګڼ خلک مړه شي. او والثمرات دارنګې تاسو باندې به الله ازمایش کوي په کمی د مالونو د میوو باندې، یعنی معنا دا ده ثمرات د ثمرتون جمع ده، دا یوازې میوې ته نه وایي، پیداوار ته وایي. غنم او جوار به مونږ شي، ګني به مونږ شي، شولې به مونږ شي، ګلۍ به پې وشي، نقصانات به پکې پیدا شي. دام ازمایش دی. اور ثمرات مانا په حدیث کې ثمرة الفؤاد وړوکی بچی ته وایي، ثمرة الفؤاد حدیث کې راځي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د یو زنانا یا د نارینا وړوکی بچی مړ شي، نو پرشتي چې کله د الله دربار ته راشي، نو الله ورته وایي چې تاسو زما د بنده د زړه میوه راوشو کوله؟ هغې ورته وایي چې ستا حکم دا راته ویلي. نو زما ملګری زما بنده په څه حالت پرېښود؟ وایي ستا حمد و ثنا یې ویله. ویل په دې وخت کې او که په دې وخت کې ښه ده، نو فرشتو تاسو ګواه شئ چې ما د لپاره یو کور ته تیار کړئ، یا بل روایت کې راځي تاسو وله کور تیار کړئ او په دې ولیکئ چې بیت الحمد دا هغه کور دی چې زما بنده ته د حمد په عوض کې میلاو شو. دې وجې روایتو کې بخاري کې دا راغلي دي چې نبی علیه السلام زنانو ته تقریر کوي، نو ویل چې د یوې زنانه یو بچی 3 بچي مړه شي، نو دا دې دپاره د جهنم نه
فرده ساده شو صبر چې وکړي نو دعا ویلا او دوم نو بیبیانې وایي موږ زنانه وایي موږ د یو تپوس ونکړو او که د یو تپوس کړی نو دقه جواب به چې آو په یو باندې هم الله تعالی دې ته جنت ورکوي خدا به صبر کول پکاري وبشر الصابرین زیر ورکا ثابت قدم خلقو ته دا ثابت قدم څوک دي الذین اذا اصابتهم مصیبه هغه کسان دي چې کله ورسیږي دوی ته مصیبت ورته ورسیږي قالوا انا لله وانا الیه راجعون وای دوی یقینا موږ د الله یو موږ ټول د الله یو وانا الیه راجعون او یقینا موږ خالص دی الله تعالی ټول واپس دا ټول رواني پر هغه یو لار باندې خو څوک به مخکې وي او څوک به وروسته نور فرق نشته اولئک علیهم صلوات من ربهم دا کسانو اپرینونه دی په دی باندې دعاګانې او رحمتونه دی په دی باندې د جانب د رب د دوی نه ورحمه او مهرباني ده واولئک هم المهتدون او دا کسان هم دی په درسته لار دی درسته لار موندلې ده حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمائل چې ما ته نقصان نه رسیږي په دین کې چې رسی راته نو په دنیا کې راته رسی په دنیا کې په دین کې نه رسی او الله داسې شان دی چې الله فرمایي چې اولئک علیهم صلوات من ربهم ورحمه دی ثابت قدم خلقو باندې دا الله طرفه به دعاګانې او پرینونه او مهرباني به اولئک هم المهتدون نو به فرمایل نعم العدلان و نعم العلاوه لکه عدلان څه ته وایي تاسو دا که سړي کور راګري یې تاسو جرنده خو نه ده وړی که تاسو جرنده په خر باندې وړی وی او په سنډا باندې دلته په دې میاره کې وړی وی نو د یو بوجۍ او د بلې ته عدلان وایي کوم چې یوه د یو طرف ته راشي او بل طرف او علاوه او په پښتو کې ورته موږ سرباري وایو نو یو بله بوجۍ خلک راوالي د یو بوجو په دې منځ کې کېږي هغې ته سرباري نو نعم العدلان و نعم العلاوه حضرت عمر به فرمایل بهترین دو انډي دي یو صلوات دی او بل رحمت دی او بهترین سرباری دا چې الله وایي دا خلک سمه لار موندونکي دی ان الصفا والمروه